الله وبرکاتو. ملګرو، یو مهم حدیث دی چې دې وخت پکې ډېر زیات ځوانان په دې کې اخته دي او دې ته ګناه نه وایي، بلکې اکثر داسې دي چې علما یا مقصد طالب العلمان هم په دې کې اخته دي. ولې د دې حدیثو ته یا معلومات نشته یا یې مخې ته تېر شوی نه دی او یا یې پرې ډېر زیات ټینګار نه کوي. هغه حدیث داسې دی چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي: ما اسفل من الكعبین من الازار ففي النار. هر هغه انسان چې هغه پنسې د ګیټو نه ښکته کړي نو دا چې کوم دی دا په اور کې دی. وایي نو اوس په دې وخت کې که موږ وګورو هر ځوان چې کوم دی هغه پنسې د ګیټو نه ښکته کړي او دا یو پنشن چې کوم دی جوړ کړی، نو دا هر ځوان له پکار دی چې پنسې چې کوم دی د ګیټو نه بره ساتي، ځکه د زنانو کار دی پنسې د ګیټو نه ښکته باید چې ځوانان یې بره وساتي. ډېره لویه ګناه ده دا چې کوم دی، غټه عظیمه ګناه ده چې انسان الله د پنسو د وجې نه اور ته ګزاري. نو که دې کې هر یو انسان په دې کې اخته یا یوازې د لمانځه دپاره نه دی، په عام وختونو کې هم باید پنسې اوچتې ساتلی کېږي. نو په دې حدیث باندې عمل وکړئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ. الله به تاسو له په دې باندې اجر درکړي. والسلام.